علم ترى ایتان دی کتلی الالذین آغی کسانو تا قیل لهم چی ویلے شدویتا کفو بند کئی ایدیکم لاسون اخبل یعنی دوی ته دا وی چې لاسونه خپل بند وساتئ جنگ مکوئ او مراد د دینه د مکه هغه 14 کال ژوند دی چې هغه د دعوت مرحله وا او دارنګ بیا په مدینه کې ابتدایي دور دی او ویلې شدویتا بند وساتئ لاسونه خپل واقیم الصلاة او قیا او پابندی کوي د صلات و اتو الزکات ور کوي زکات فلما نهر کلا کتب علیهم القتال کتب چې فرض کړی شو علیهم القتال بدی باندې قتال یعنی جنگ کول اذا فریق ناغهانا یو جماعت یو ډلا منهم ددوینا اذا بدغ وقت یا ناغهانا یعنی دینه مخکې خودی ځان بہادر کو او د جنگ مطالبه وی کوله لیکن چې کله د الله د طرف نه جنگ فرض شو نو بس بیا اچانک غونډه کې بدوی سے چلو شو اذا فریقون فدغه وخت کې یو ډله منهم د دینا یخشون الناس يرید د خلقو دا فخشیت الله پشان د یرید الله د مخلوق نه داس یره کوله ته به چې د الله نه یره کوي ځکه چې مرګ او جون خدای الله په لاس کې دی او اشد خشیه بلکې زیات یرا او پدې کې یو قول دام دی چې یعنی دې کې منافقینو کې بیا دوه قسم خلقو یو خو هغه او چې د مخلوق نه یریدل په شان د یری د الله او بل پکې هغه او چې هغه د الله نم زیات د مخلوق نه یریدل نو او اشد خشیه کې هغه ته اشاره ده نو معنی به داشي یخشون الناس یریدل خلقنا خشیت الله پشان د یری د الله او اشد خشیه بلکې دا دویم ډله چې وا دا زیات یری د خشیت د الله نه یعنی د الله نه چې کم یرا او خشیت پکارو دا غینم زیات مخلوق نه یری دا او اشد خشیه بلکې زیات پیر کی وا وقالو او یدی ربنا ای رب زمونگا لما کتبتا ولی فرض کوتا علینا القتال پمونگ باندی جنگ کول لاولی وی قتال کو بیا وی الله تا پمونگ باندی ولی جنگ فرض کو امونگ لا پورا تیار نیو تیارے ہونے دے کڑے لولا اخرتنا ولی تا رستن کرمونگا الى اجل قریب انترنیٹ نزدی پوری لغون تک مهلت به نور را کړو چې مونږ ځان خصم کړو کنه قل ورته هو پیغمبره متاع الدنیا قلیل فائدہ د دنیا سلغون تک دا یعنی انسان د دین کار نه کوي د آخرت کار نه کوي او دارنګي ورانی کوي جماعت کی فساد جوړي او یقین او ایمان د په دنیاي نو داغه وړمبه سبب چې دغه قران دا ذکر کړی دی چې وړمبه سبب دا دی چې د په دنیا باندې مېنی په آخرت د ایمان نه نو ځکه الله رب العزت دا زجر ورکو منافقین ته چې د دنیا د ژوند او د دې فائدې لګي دي قل ورته وایا متاع الدنیا فائدې د دنیا قلیل لګي دي والآخرت او آخرت یعنی ژوند آخرت خیر بهتر دی لمن اتقا د پاره د هغه چا چې ځان بچ کړي د مینې د دنیا نه اتقا په معنا د ځان بچ کولو دی او چونکه دلته د متاع دنیا ذکر وشو نو مراد ته ندا ده چې ځان د دنیا د محبت نه بچ کړي نو بیا د دین کار کولای شي ولا تظلمون او کمه به ونکړي شي په حق سازو کې فتیلا په قدر داغه تار د کجوري داډو کې استاذ په حق کې به اس قسمه کبه و نشي چې ستا سو کړي پورا بتاو صداغه بدله درکړي شي اوس دویمه وجه ذکر کوي چې انسان د دین کار ولې نه کوي د دې وجه نه کوي چې یاره مړ بشما څوک به مړ کې دا سخته مسله ده نو وز د الله رب العزت د دې په دغه اعتقاد باندې ضرب لګي چې مرګ د چا په لاس کې نه دی مرګ د الله په لاس کې دی
اینما تکونو چې کمزه کې تاسو یدرککم الموت را لاندې وکي تاسو مرګ د مرګ تاسو بچ کې دی شي چې کمزه کې نو د مرګ به تاسو را لاندې کې غیر وو کې ولو کنتم اگر چې تاسو فی بروج مشیدا فی بروج فقلو کې مشیدتن مضبوطو کې په مضبوطو کې لوګي که تاسو ناسي نو بیا هم نشي بچ کې دی تاسو وګورئ هغه صدام حسین د امریکای نه پټېدو پزمکه کې ځان لا زه جوړ کړو او پاغي کې پټ ناسو لیکن هلته پسیم امر فرشته چې دا غوړې سي دی راوځه بارتا ته بچ کې دی د دین نه نشي چې کم زستا مرګ التبا پتا باندې مرګ راځي وان تصبهم او کورسیږي تاسو ته وان تصبهم او کورسیږي دوی ته حسنتن سنه کې سخوشالي تدې ته خوشالي یا سنه کې خوشالي او سخا حالات په دې باندې راشي وان تصبهم او کورسیږي دوی ته حسنتن خوشالي یقولوا ویدی هذه دا خوشالي من عند الله اذا طرف د الله نه وان تصبهم او کورسیږي دوی ته سیئه ستکلیف یقولوا ویدی هذه دا تکلیف من عندك ای پیغمبر استاد وجنه ده نو ګور لاول جمله سمره خسته ده چې خوشالي ورسي وي بعد الله طرف نه تبه شي دا ډېر توحید منون کړي او چې تکلیف او ورسي پریشانی ورسي سخت راشي پیغمبر علی السلام به بدنامو چې دا استاد وجنه او د قیامت پورې د دې منافقینو دغه خوې د دې اصل جګړه د جماعت مشرانو سره هغه دور کې مو دې دور کې مو روان دور کې بمدای نو بظاهر سړی وای چیرې دا خډیر خ سړی دی زمو مرګره دی او دین منی الله منی هندې خو صرف مخالف دی نو د یو کس مخالف دی کنه دا ورته پته نشته دی چې دا کس د مخالفت مقصد د جماعت ورانول دی یو نو ګوره قران داغه څومره وضاحت کوي قول ورته وای او جواب مخکې د منافقینو ذکر او داغه قول وسه د الله طرف نه داغه جواب دی او دا جواب بیا روستا لګوګت کې الله قول ورته وای پیغمبر کلن دا ټول من عند الله د طرف د الله نه دی کاغه غم دی او که خوشحالي حالات او که بد حالات د الله طرف نه دی مشیت خو پکې د الله شته کنه فمالی نستشویدی هؤلاء القوم دی خلق لا یکادون نزدین دی یفقهونا چې پوه شدي حدیثا پس خبره باندې یعنی بیس خبره نه کوي دا سی بے عقل خلق دی دا وس الله رب العزت جواب د منافقین دغه قول کوي چې خوشحالي د الله طرف نه ده او تکلیف د استاد وجنه د پیغمبره ما اصابک اغه چې تا ته در رسیدلې دي من حسنتین سخوشالي فمن الله نو د طرف د الله نه ده وما اصابک او هغه چې در رسیدلې د تا ته من سیئه ستکلیف فمن نفسک نو دا استاد نفس د وجنه استاد ځان د وجنه ده الزامات په نور ملګوخه تکلیف چې پتا راغله دا استاد خپل وجنه راغله استاد عمل د وجنه ده وارسلناک او لګلې ته پیغمبر مونږه لناس خلق ته رسولا پیغام رسونکې د پیغمبر قصور سره داغه د ځان څخه خبره خونه کوي الله چې څه پیغام ورکړی دا غي تاسو ته در رسولې ده په دې سره تاسو دښمنی کوي وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله هر ځای کې حاضر ناظر الله ته هر صفت د هر ځای حاضر ناظر دی هغه شاهد او گواه دی مَيُّطِعِ الرَّسُولَ چاچی حکم منو د رسول فقد اطاع الله نو یقینا د حکم منو د الله یعنی دا منافقین دا سره راګیر کړي دی قران کنه چې بالکل خزیدو ته نه پری دی نو ګوره دا څومره سخت جمله ده د دینه پس به کم بیمانه چې هغه با شایبای کې او د الله د پیغمبر اطاعت بنه کوي هغه بنه مني او بیا به مخالفت کوي بیا به الزامات او بیا به داغه په مقابله کې چې داغه په مقابله کې بل جماعت به جوړي مَيُّطِعِ الرَّسُولَ چاچی خبر او منلا د رسول حکم منو د رسول فقد اطاع الله ان یقینا د حکم منو د الله ومن تولى چاچی مخ ګرځاو فما ارسلناک ان نه تلګلې به پیغمبر مونږه
علیہم پدی باندې حفیظا حفاظت کوونکې. استاد ذمہ داری خو نه ده کنه چې فلانه ولی لاړ د جماعت نه او فلانه ولی مرتد شو او فلانه ولی بېمانه شو. ستا کار دانه دی، ستا کار رسول لی بس. کڅوک زی او کرازی د دې پروا مکوا. ويقولون او ویدی طاعت فرما برداری، یعنی په خپل باندې خودی دا وایي چې فرما برداری د فرما برداری فکر مکوا، مونږ منو هر څه مونږ منو سمعنا واطعنا. مفسرین لیکي چې د طاعتون نمخ کې د دې مبتدا چې داغه محذوف ده، یعنی هغه پټه ده او معنی دا ده چې امرنا طاعتون شاننا طاعتون، زمونږ شان او زمونږ امر او زمونږ کار دا د طاعتون چې مونږ بس خبره منو جی مونږ کله انکار کړی دی. یعنی چې کله په دې باندې پریشر راشي د جماعت د طرف نه نو بیا بالکل وای نه جی مونږ منو. ولې نه منو؟ نو قرآن مجید دا هغه ټول د دې هغه خویونه اقوال د دې هغه صفات هغه ذکر کوي. ويقولون ويدي طاعت فرما برداری، یعنی کار زمونږ فرما برداری کول دی. فاذا برزو نو کله چې دوی وزي پیغمبره من عندک استاد خوانا، یعنی استاد مجلسنا بیتا نو جرګې کوي طائفتون یو ډله منهم د دوینا، بیا لاړ شي هغه نور سره چې کم خپه خپه ټول یو ځای شي بیا او بیا میټینګونه شروع کی. بیتا جرګې کوي طائفتون یو ډله منهم د دوینا غیر الذی سوا د هغه نه تقول چې ویډیو د طائفه دا تقول چې د دې دو طریقو سره مفسرینو ذکر کړی دی او ترجمه یې د دې کړل چې یا تقول چې ده دا صيغه د مؤنث واحد غائب ده، د ماضی مؤنث واحد غائب ده، یا دا چې ده دا د مخاطب مذکر واحد صيغه ده. نو چې کله دا ته ومنه چې دا د مذکر واحد مخاطب صيغه ده، نو بیا مراد به د دې نه داشي تقول چې اے پیغمبر تا ورته ویلي دي، دا غې نه علاوه د دوی نور خبرې کوي. او کله چې دا ته د ماضی واحد مذکر غائب صيغه ومنه نو مراد د دې نه بیا دغه طائفه ده چې د کوم الله رب العزت ذکر کو بیت طائفه منهم، او د دې نه مخکې د دې ذکر شوی، یعنی دغه طائفه چې دا چې کما وای سوی ويقولون طاعت په خپل باندې خو دی وای چې اطاعت کومونګه، لیکن چې کله دوی جدا شي استاد خوانه لاړ شي. فاذا برزو کله چې دوی وزي پیغمبر من عندك استاد خوانه بیتا جرګې کوي طائفتون یو ډله منهم د دوینا غیر الذی سوا د هغې خبرې نه وي سوا د هغې خبرې نه تقول چې دوی ویلي یعنی طاعتون دوی خدا ویل چې موږ فرما برداري کوو، لیکن اوس دوی سازشونه کوي، اوس دوی دا کوشش کوي چې جماعت به څنګه ماتوي، مسجد ضرار به څنګه جوړوي. والله الله پاک یکتب لیکي ما هغه څه یبیتون چې دوی لګیا دي پټي پټي جرګې کوي، او بیت اصل کې د شپې جرګې ته وایي او دا رنګي پټو جرګو ته. فعارض نو پیغمبره مخ واړوه عنهم د دوی نه پروا مه کوه د دوی، وتوکل علی الله او ځان وسپاره الله ته، وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله کارونه جوړونکې، دوی ستایس نشي کولی، هغه ستا دپاره کافی دی وکیل کارونه جوړونکې. او اوس الله رب العزت د دې وجم ذکر کوي او ګوره په دې کې دومره شدت دی که په دې باندې تاسو غور وکئ. افلا یتدبرون القرآن، دوی تدبر نه کوي په قرآن باندې. دبر څه ته وایي؟ شاته ایسې ته. تدبر دې ته وایي چې ته د یوې خبرې ویښته ځان ورسوه، په هغې کې غور او فکر وکړه. افلا یتدبرون القرآن، دوی تدبر نه کوي غور او فکر نه کوي په قرآن چې ټول پیغمبر چې ټول کتاب وي د جماعت سره ځئ، ټول کتاب وي په اخلاص سره کار کوي، ټول کتاب وي چې د پیغمبر اطاعت کوي، او ظالمانو تاسو به کې بیا دا چل ول جوړ کړل، جاخیو به کې جوړې کړې دي. افلا یتدبرون القرآن، دی غور او فکر نه کوي په قرآن. ولو کان من عند غیر الله، ولو کان کچری وی دا قرآن من عند غیر الله سوا د الله نه د بل چا د طرف نه، سوا دا الله نه د بل چا د طرف نه، یا من عند غیر الله به د غیر د الله نه، د الله نه د الله نه سوا د بل چا د طرف نه وي. لوجدوا ضرور بمندل وی فيه بدې کې اختلافا اختلاف،
کثیرا ډیر زیات. اختلاف څه ته وایي؟ دو مخالف خبرو ته، چې یو طرف ته ټول قرآن وایي چې جماعت سره شي، او دارنګي پیغمبر اطاعت کوي، د امر اطاعت کوي، د الله اطاعت کوي، او بل طرف ته چې دی هغه د منافقین الله چوٹ ورکوي چې تاسو ځان له جرګې کوي، جماعت تس نس کوي. نو دا قرآن خو نه دی کنه بیا چې په دې کې اختلاف پیدا شو. ولو کانا کچری وی من عند غیر الله، د طرفا د غیر د الله نه، لوجدو ضرور بمندلې وی دی په دې کتاب کې اختلافا غړي وړي خبرې کثیرن ډېری. وَإِذَا جَاءَهُمْ او کله چې راشد وي تا امر څه خبر من الامن د امننا او الخوف یا د خوفنا، اذاعوا به نو خرک دا خبره، اذاعوا افشا کی خرک به دا خبر. ولو ردوه کچری رسولې وي دی دا خبر، یعنی واپس کړی وي دی یا رسولې وي دی. ولو ردوه کرسولې وي دی دا خبر الی الرسول، رسول دا الله تا، و الى اولی الامر او طرف دا اولو الامر یعنی امیرانو تا، منهم چې د دوی نه دی، لعلمه الذین لعلمه نو ضرور به پوه شوی په دې خبره باندې، الذین هغه کسان یستنبطونه چې استنباط کولی شي د دغه خبرې منهم د دوی نه. ګوره یستنبطون لفظ ولا راوړو، استنباط څه ته ویل کېږي؟ استنباط معنی اصل کې استخراج ده، لغت د دې معنی استخراج کوي، او دا د نبت نه ده، نون باطا نبت ویل کېږي اصل کې چې کوې وړمبې زر کوې وکنلی شي او د هغې نه اوبه راوویستی شي، نو دې ته نبت ویل کېږي. نو د استنباط معنی څه ده؟ د استنباط معنی دا ده چې هغه خلک چې په هغوی کې دا قابلیت شته دی چې د یوې مسلې ویښ ته هغه ورزقته کوشي ورته، او د هغه ځینه د هغې حقیقت راوباسي چې څه حقیقت ته دی، دې ته استنباط ویل کېږي. نو الله فرمایي په کار خدا ودویلا چې دا خبره دوی خورولې نه، نن هم تاسو وګورئ، هغه وخت وګورئ، دا وخت وګورئ، اثر نن هم د هغې هغه دی چې کله یو جماعت منظم نه وي او په جماعت کې سمه و طاعت نه وي، او هر سړی مشروط او هر سړی مشر او بس دلته روان دی داسې په خبره، او بل داسې روان دی داسې خورئ، نو هغه جماعت تس نشي، بیا هغې نظم په هغې کې نه وي، جماعت تس نشي. نو دا قاعده الله رب العزت ښوولې ده چې کله مسله راشي هغه د امن یو هغه د خوف وي، هغه به څه کې هغه به خپلو مشرانو ته رسې چې وایي دا خبره څنګه ده، تاسو دا وګورئ، بیا هغوی به هغه خبره ګوري او فیصله به کوي، د هغې نه پس به هغه خبره خورېږي، د هغې نه مخکې به نه خورېږي. لیکن کاش چې په قرآن خلک پوهېدی. ولولا فضل الله کچری نوې فضل د الله علیکم په تاسو باندې، ورحمته او مهرباني د هغه، لتبعتم الشیطان نو ضرور به تاسو تابعداري کړې وې د شیطان، الا قلیلا سوا د لږو خلکو نه، هغه لږ مخلصه خلک به په تاسو کې پاتې شوی وی، نور به ټول په شیطان پسې روان شوی وی. فقاتل نو جنگ وکا فی سبیل الله په لارې د الله کې، لا تکلفو تکلیف به نه درکولی کېږي تا ته، یعنی نشته د ذمہداري پتا باندې، الا نفسکا مگر د نفس تا، بس ته د خپل نفس ذمہوار ته د نور چا ذمہوار نه. وحرض المؤمنین او تیزی ورکوا مؤمنانو ته، بیان ورته کوا، قرآن ورته بیانوا، تقریر ورته کوا، ترغیب او تیزی ورکوا، بیا څوک مني او که نه مني د دې نه ته بې پروا شه. عسى الله قریب ده چې الله ایو کفا بن کې باس الذین جنگ دا خلکو کفرو چې کافران دي، والله الله پاک اشد باسا سخت په جنگ کې، و اشد تنکیلا او سخت په عذاب ورکولو کې. من یشفع چاچه سفارش کو شفاعتن سفارش حسنتن نیکی خیستا، یقل له نعیب د پار ددا نصیب برخا منها د دینا. دا قاعده الله ذکر کوي چې همیشه ګوره د چا سفارش کې نو دا بګوري چې سفارش ته صحیح کې او که غلط کې، دا سینه چې ته د مجرم سفارش جوړو کې، د فسادی سفارش جوړو کې، د منافق سفارش جوړو کې، نو کدا دی وکړو نو ګوره دویمه حصہ کې بیا د هغې ذکر کوي، همیشه به چې سفارش کې هغه به ښه سفارش کې، نو په دې کې ستا دپاره بیا اجر دی. من یشفع چا چې سفارش کو شفاعتن سفارش حسنتن خیستا، یعنی د نیکی، یکل له ایبه د پاره د نصیب برخه منها د دینا، یعنی اجر به د ده دپاره دی.
ومن یشفع چاچی سفارش کو شفاعتا سفارش سیئتا ناکارا یکل له عبد پارد دا کفلن پیټ د ګناه منها د دینا یا دیم نشه بچ کړي هغه خود مجرم هغه خود فسادی لیکن کدی ډله برکای او دې مرګرتیا کوي او دې سفارشونه کوي نو الله بیا دیم د الله د عذاب نه خلاصې دی یقول له عبد پارد دا کفلن بوج کفلن پیټه د ګنا منها د دینا وکان الله او دی الله پاک علی کل شیء په هر شی باندې موقیتا قوت والا دا سره قوت ته و اذا حییتم او کله چې سلام وکړی شي تاسو ته بتحیتن په کلمې د سلام سره فحیون سلام کوي باحسن منها په خیسته دا غینا یعنی په خیسته طریقې سره یو سره د سلام کوي السلام علیکم تو وای وعلیکم السلام ورحمت الله هغه ته وای السلام علیکم ورحمت الله تو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یو معنا مراد دادا چې دا غینا خیسته سلام وکا او ردوها یا واپس کدغه سلام هغه ته وای سلام علیکم سلام په دوه طریقه قران حدیث کې راځي او سلام علیکم یا السلام علیکم په دواړو طریقو سره نو چې څنګه هغه کړل د څه وتاو یا دا غینا زیات خیسته وکا او دویمه معنا مفسرین د دې دام ذکر کوي و اذا حییتم او کلا چې ژوند درکړې شي تاسو ته بتحیتن په کلمه د ژوند سره لا اله الا الله یو سړی د کلمه دروړه سواله د توحید مسلې د دروړه سواله او په دې سره ته ژوند کړې فحیو نو ژوند کته خلق به احسن منها فخیسته دا غینا زیات کوشش کا چې خد دلایل زدکه او خ بیان خلکو ته وکي او خ دا مسله خلکو ته بیان کې او ردوها یا څنګه چې تا ته در رسیدلې دا دغه شانتی ته خلکو ته ورسوا کم از کم دغه خوګه کنا هغه لیکيګه مکه نما یو معنی د دې دام دا او د دواړو تاییدات د قران نه چې هغه موجود دي دواړه صحیح دي ان الله بشک الله پاک کان دے علی کل شیء په هر شی باندې حسیبا حساب کوونکې الله پاک لا اله نشته دې ذمہوار نشته دې حاجتونه سر کوونکې نشته دې معبود الا هو سوا دا غنا لیجمعنکم ضرور بجمع کی تاسو خلقو الی یوم القیامت روز د قیامت تعالی ربا چې نشته دې شک فی باغی کې ومن اصدق او سوق دې زیات رښتینه من الله دا الله نه حدیثا په خبره کې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت